نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. د آیات نمبر 49 نواخله او تر 63 آیات پورې سورۃ البقره 49 آیات نواخله تر د 63 آیات پورې د دې مختصر خلاصه ده. دلته کې الله تعالی هغه انعامات ذکر کوي کوم چې الله تعالی په بنی اسرائیل باندې کړو. الله تعالی په هغه باندې انعامات کړو او هغه چې د هغه انعاماتو ناقدری کړي و نو الله تعالی دلته کې داغه بیان کړي او تقریبا علماء لس انعامات ذکر کړي دي په دې ځای کې چې دا به دوه نشو او دوی داغه نافرمانی کړي ده او بیا په اخره کې خذوا ما آتیناکم بقوه الله تعالی زورن ورکي په 63 آیات کې چې دا احکامات په قوت او په طاقت سره ونیسي هدایت حاصل کړي او الله تعالی دا انعامات ذکر کوي. خود د هر انعام نه پس بیا ناشکری کوي نو دا د هر هغه قوم چې کوم غلام پاتې شوی په دنیا کې او هغه ته ازادي میلاو شي د غلامۍ د اثر تر څو نسل پورې په دې کې چلیږي او د ازادي ته دومره زر نه تیاریږي. نو دغه شان د بنی اسرائیلو چې الله تعالی دوی د موسی علیه السلام په ذریعه باندې ازادي ورکړه خو د دوی په نسلونو کې هغه غلامي پرته وه د دې د وجې نه بار بار کله چې الله تعالی دوی د فرعون نه آزاد کړل فرعون او د هغه لښکرې غرق کړو دوی بیا د سخي پسې ورپسې شو د سخي عبادت شروع کړو بیا الله تعالی د هغې معافي وکړه توبې حکم راغی بیا یې ایمان نه راوړو وایي چې الله موږ ښکاره وینو بیا چې کله لاړو نو بیا په الله مرګ راوست بیا ور الله مهلت ورکړو بیا دوی یو دوی ته وایي چې جهاد وکړي دوی جهاد نه انکار وکړو قوم عمالقان ورشئ لاړ شئ بیت المقدس ستاسو اصلي ځای هغه قوم عمالقه سره وجنګېږي نو دوی بیا د جهاد نه انکار وکړو الله تعالی والا بیا سزا په طور باندې وادي سینا دې ته ولېږل بیا هلته کې به دوی باندې ډېر انعامات وشو خو دوی په مخه به دوی نافرمانیانې کولې. علما دلته کې دا لیکي چې کوم قوم په غلامۍ کې پاتې شو نو هغه قوم نه د غلامۍ اثر هغه ډېر زر نه وځي دا د په نسلونو کې جاري او غلام قوم چې دی هغه به د خپلو محسنینو خلاف چا چې دوی د ازادۍ کوشش کړی دوی به د ظالم خلاف نه دوی به د خپل محسنینو خلاف چې څوک دوی د غلامۍ نه ازادۍ دوی به د هغوی خلاف خبرې کوي. همیشه دپاره به غلام قوم خپل محسنین د دوی خلاف په کار کوي خپل مشران دا به بدنامي او کله چې محسن لاړ شي نو دوی به بیا وایي چې دا خو ډېر زیات ښه او غټ لیډر و موږ یې د غلامۍ نه ازادولو خو موږ په وخت باندې قدر ونه کړو نو دا د غلام قوم هغه اثرات دي. د ټول نه اولنی انعام الله تعالی په دوی باندې دا کړی وإذ نجیناکم من آل فرعون او کله چې موږ تاسو ته نجات درکړو د آل د فرعون نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم ذبح کول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم بیزته کولی به هغه بیبیان ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم او په دې کې ستاسو لپاره امتحان و ډېر زیات لوی امتحان دی ته ویلی شوی دی چې دا دومره سخت امتحان و تر 400 کالو پورې دا د قبطیانو د غلامانو بني اسرائیل الله تعالی دوی د ازادۍ لپاره موسی علیه السلام راولېږو
او دوی به د حد د کفر او شرک ته رسیدلی. موسی علیه السلام چې راغی دوی یو رب طرف ته راوبلل او د ازادۍ کوشش شروع شو. کله دوی ته ازادي میلاو شو د دوی لشکر ووتو او د قبطیانو نه او د فرعونیانو نه الله تعالی دوی له نجات ورکو. یو انعام پیدا وشو. دا په 49 نمبر آیات کې. بیا 50 نمبر آیات کې الله تعالی دا فرمایي دویم انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې منګه جدا کو پتا سو باندې سمندر فانجیناکم منګه تاسو له نجات درکو واغرقنا آل فرعون او غرق منګه آل د فرعون وانتم تنظرون تاسو ورته کول. دویم انعام دا و چې دشمن هغه داسې پناه شو، فرعون او داغه لشکر داسې پناه شو چې دوی ورته کتل او الله تعالی په سمندر کې غرق کړ. وګوره یو دای نجات میلاو شو، خو بیا هم د دشمن نه خطرې چې بیا بر باندې حمله بیا به مې دا خرابې. نو الله تعالی دوی له داسې ازادي ورکړه چې دشمن یې د مخې سکو غرق او هلاک کو. دا غینه پس درم انعام پیداو په کار خدا و چې الله تعالی د باندې دومره غټ احسان وکړو، د دومره غټ غلامۍ نه تاسو آزاد کړئ، تاسو رب ته په سجده باندې کېنئ. موسی علیه السلام لاړ هغه کوه تور ته او دوی ولګېدل، سامری ولګېد، د دې لپاره د سخی جوړ کړو، د سخی عبادت شروع کړو. ټولو نو ډېرو به د سخی عبادت شروع کړو. نو الله تعالی هغې نه پس بیا هم معافي راولېږله، د معافۍ یو حکم ورته وکړو. دریم انعام الله تعالی هغه ذکر کوي وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى او کله چې وعده وکړه موسی علیه السلام 40 لیلة 40 شپو ثم اتخذتم العجل، یعنی وعده کړو مونږ د موسی علیه السلام سره. الله تعالی وایي مونږ د موسی علیه السلام سره د 40 شپو وعده وکړه. نو چې کله مونږ دوی سره وعده وکړه موسی علیه السلام راغی کوه تور ته او دوی څه وکړو د هغه د راتلو نه پس ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، نو دوی سخی عبادت شروع کړو. اوس دا د غلامۍ اثر دی، په کار دی چې تا د غلامۍ آزاد شوې، دا د ازادي حاصله شوه، تو بیا د سخي پسې ورپسې کېږي، ځانه په خپله خدای جوړی. دا د غلامۍ هغه اثرات دي چې په بیا په اولاد او په نسلونو کې هم جاري. اوس چې کله د سخي عبادت شروع شو الله تعالی ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، دا په 52 نمبر آیات کې بیا موږ معافي وکړه تاسو ته وروسته دې نه لعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. نو بس الله تعالی رجوع د رحمت وکړه په دوی باندې او دا ورته ووایي چې کم کسانو د سخي عبادت کړی دی او کم کسانو د سخي عبادت نه دی کړی، هغه دې ولګي او دا نور دې څه کړي قتل کړي. فقتلوا انفسکم، بس ځانونه قتل کړئ. ذلکم خیر لکم عند بارئکم، او دا غوره دي ستاسو لپاره په نزد رب ستاسو. الله تعالی کله چې دا سپکې هلاک شو مړه شو الله تعالی په بیا رجوع د رحمت وکړه او موافق کړل. او دا حکم ځکه داسې راغی چې د غلامۍ دا اثر د دوی نه ختم شي. بل نعمت الله تعالی په دوی باندې د معافۍ کړو چې د دومره سخته سنګین او خطرناکه هغه غلطي وکړه چې د سخي عبادت وکړو، الله تعالی ورته بیا معافي راولېږله. او څلورم نعمت وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان، منګه دوی ته کتاب یعنی تورات ورکو لعلکم تهتدون، د دې لپاره چې دوی هدایت حاصل کړي. نو دستور او آیین ورته راغی، کتاب ورته راغی، دا لوی نعمت و چې دوی په دې باندې عمل وکړي او دوی د رب عبادت وکړي او د غلامۍ نه آزاد شي، د غلامۍ د کم اثرات چې د دې ختم شي او د ازادي د دې په نسلونو کې وچلیږي، په دنیا باندې حکومت وکړي. دا غینه پس بیا دا تقریبا په 54 نمبر آیات کې دی. بیا دا غینه پس دوی دا الله مونږ ښکارینو او مونږ په دې باندې یقین نکو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وکړه چې وی تاسو موسی علیه السلام ته لن نؤمن لك
موږ به تا باندې ایمان نه راوړو تصدیق نه کوو تر دې پورې چې موږ ووینو الله تعالی ښکاره. نو بیا دوی لاړو کوه طور ته بله نافرماني وکړه په موسی علیه السلام اعتراض وکړو چې موږ الله یې نو فاخذتکم الصاعقه نو تاسو ټول تندر ونیولی. نو په دوی باندې مرګ راغی. دا 70 سردارانو چې لاړو موسی علیه السلام سره الله تعالی په مرګ راوست. دا په 55 آیات کې دی. ثم بعثناکم من بعد موتکم باوجود د دې نه چې دوی ډېره غټه ګستاخي کړوه خو الله تعالی بیا دوی له ژوند ورکړو او بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې دوی را ژوندي کړو. دا په 56 نمبر آیات کې دا بل انعام دی په دوی باندې. دا 5م انعام دی. بیا دوی ته د جهاد حکم وشو چې لاړ شئ او جهاد وکئ. قوم عمالقه چې دی هغه ستاسو تاسو ځای نیولی دی خپل وطن ته آزاد کړئ. نو د هغې نه انکار وکړو. الله تعالی ورته بیا حکم وکړو لاړ شئ یو میدان ته او په هغه میدان کې اوس وخت تېروئ. هغه میدان چې انور ته ډېر مخامخ الله تعالی به دوی باندې د موسی علیه السلام د دعا په برکت سره وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوه. الله تعالی په یو نعمت دا وکړو چې سوری پې د وریځې راوست. وریځه پې راغله نو دوی په سوري شو. په وجود د دومره غټه غلطۍ نه چې دوی ازادي نه حاصلوله د جهاد د حکم نه انکار کړو خو الله تعالی پې بیا وریځ راوسته. بیا دا تقریبا په 57 آیات کې دا خبره ده. بیا من او سلوه خوراک ترتیب نو الله تعالی ولا اسمان نه د خوراک هغه بندوبست وکړو او الله تعالی ولا من او سلوه راولېږل د اسمان نه. دا ډېر لوی نعمت په دوی باندې. دوی بیا د هغې هم شکایت وکړو چې منګه او دوی چې کوم د جهاد نه انکار کړی نو هغه په آیت 58 او 59 کې ذکر دی. نو په کار دا چې الله تعالی دوی له سخت سزا ورکړې وه خو بیا پې هم په بیابان کې په دوی باندې سوری راوست خوراکونه یې ورله ورکړو او الله تعالی پې خپل نعمتونه وکړو. بیا 8م نعمت په دې باندې دا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الله تعالی ورته جدا جدا د اوبو تنظیم وکړو باره چینې ورته روانې کړې. نو دا په هغه 60 نمبر آیات کې دا خبره ده. او بیا په 60 او 61 آیات کې دا خبره ده وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. نو چې الله تعالی ولا دغه خوراک ورکو ښکلی خوراک نو دوی د هغې نه هم تنګ شو او ویې موږ یو خوراک نه شو کولی موږ له قسمه قسم خوراک پکار دی. دا یم ګستاخي کړې وه خو الله تعالی وله بیا هم اجازت ورکړو لاړ شئ دا یو بل انعام او بس بل خوراک کوئ. او بیا په 63 او 64 آیات کې الله تعالی ذکر کوي وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور چې موږ دوی د په تورات باندې عمل نه کوو نو موږ به کوه طور غر له پاسه کو. نو په کار ده چې دا غر په دوی باندې راولیدلی و دوی خرمچ کړی و خو الله تعالی بچ کړو خپل رحم یې پې وکړو. نو دا 10م انعام شو او دا په 63 او 64 آیات کې ده. الله تعالی دا انعامات ذکر کړل. اولنی انعام چې و نو هغه دا و چې نجات د فرعون نه ورکو. دویم انعام چې دشمني غرقو. دریم انعام چې دوی د سخي عبادت کړی و او ډېر غټ جرم یې کړی و الله تعالی ورته د هغې نه معافي وکړه. او 4م انعام چې الله تعالی دوی له تورات ورکو کتاب یې وله ورکو. او 5م انعام چې هغه دوی دا ګستاخي کړې وه چې موږ به الله تعالی وینو بیا الله تعالی ګستاخي کړې وه مخامخ به وینو د دوی په سترګو کې دا طاقت نه و
نو تندر دوی ونیول او تندر چې ونیول دوی باندې مرګ راغی بیا الله تعالی ژوندي کړو دا پې شپږم انعام شو بیا بل انعام په دوی باندې دا چې دوی جهاد نه انکار کړو خو الله تعالی په دوی باندې د وریځو سوری راوستو میدان ته لاړه د سزا په طور باندې خو الله تعالی په دوی باندې بیا سوری راوستو خوراک ول انتظام وکړو او بل انعام په دوی باندې دا چې د اوبو کم یو الله والا د اوبو انتظام ورکړو بیا دوی کم ښایسته خوراک ورته میلاوي د هغې نافرماني وکړه خو د هغې بدل کې ول الله تعالی نور خوراکونه ورکړل او بیا بل انعام الله دا کړی چې غر یې پې له پاسه کړی و عام یو غر خو دوی راتاو پې نه کړو لوز یې ترې واغستو او مواب یې کړل نو ګوره الله تعالی موږ ته دا وایي که نه چې دې کارونه ځان ساتئ ځکه یهود د هغه وخت ډېر معتبر او لوی خلک وو خو چې د الله نافرمانیانې کولې نو الله تعالی په هره مرتبه د دوی نه ډېر زیات یهودیان هلاک کړي دي نو ګوره په موږ باندې هم د الله تعالی لوی احسانات دي د کم وخت نه امت مسلمه د په غلامۍ کې روان دی د غلامۍ سره مخامخ دي په غلامۍ کې ژوند تیری خو الله تعالی په دوی باندې څومره احسانات دي او بل چې په دې قوم کې زموږ په دې خلکو امت مسلمه کې څومره محسنین او هغه خلک پیدا شوي دي چې هغه د غلامۍ نه د ازادۍ کوشش کوي نو بیا هغه بدنامولی کېږي او د هغو خلاف پروپیګنډې کېږي او دا کم خلک چې دی کوم امت مسلمه دوی په خپله بدنامۍ او په خپله بدنامي کوي ګوره الله تعالی وایي چې دا یهود دومره معتبر خلک هغوی ته الله تعالی داسې سزاګانې ورکوي په دې زمانه کې چې موږ هم د الله په نعمتونو شکر نه ادا کوو د الله تعالی د نعمتونو قدر نه کوو نو الله تعالی دا سزاګانې موږ ورسره مخ یو خو موږ ته احساس نه کېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین